الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو سرفراز دورانی جی تاسو ته جی پیام خیبر نیوز سره جی تاسو ته مینه ډک سلامونه. عزتمن شي قدرمنو دی وخت دلته جی په د کاکا صاحب روډ باندې دلته موجود یم او تاسو جی کته شم دلته جی مونږ سره د پولیس والم ولاړ دي په کېده جی ناکبندیم لګولې دي نن د جی د فرایډے ورځ ده جی او د فرایډے ورځ که تاسو ګوري دلته جی د کاکا صاحب روډ باندې یو ډیر انتهایی چې کم دی ون ویلینګ کیږي لګیا دی او په دې ون ویلینګ باندې چې کم څومره چې کم د ینګ الکان دي دا دی لپاره یو ډیر غټ جی یو نقصان خبره ده. د وخت دلته جی مونږ سره د نوخار یو مشهور اډوکیټر او وکیل افتخار خان دلته مونږ سره ولاړ دی جی خبره په دې ون ویلینګ په حواله باندې کوو چې د دې څه وینا ده. افتخار خان ما خو جی ماشاءالله یو ډیر جی سٹارټ کیو خبرو کا که تاسو وګورئ د کاکا صاحب روډ باندې جمعې پر جی خاص کل ډیر رشمي او دغه جی خلک دلته الکان ینګ الکان چې کم دي او ون ویلینګ کوي. نو آیا تاسو دې باندې بس وضاحت کوي څه تاسو وایي هغه مور پلار ته تاسو څه میسج ورکوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سرفراز دورانی صاحب تاسو ډیره شکریا چې راځئ او داسې مطلب هغه په معاشره کې چې کوم هغه جوړوي مسلې جوړوي ټینشن جوړوي هغه ځایونه ټارګټ کوئ هغه خبرې ټارګټ کوئ. نور نیوز چینل والا تم زموږ خواست دی چې سپیشلی جمعې پورې راشي د کاکا صاحب روډ چې کوم دی دا ډېر زیات رش وي اوورلوډډ وي هغه چې کوم دی ون ویلینګ پکې کیږي دا کوم کسان چې دي دا ټین ایجز دي چې زیات تر تاسو ګورئ دا پولیس والے چیک کوي که نه دا ټین ایجز دي دا په دې خبره نه پوهېږي چې دا موټر سایکل پاور د انجن څونه دی او د بریک کنټرول څونه دی چې د سپیډ ورکوي دته خو وایي د خوند ورکوي مزه ورکوي روان یې پې. افتخار بھائی ما اوس تقریبا څه کسان مې جي ولیدل په یو موټر سایکل باندې درې څلور کسان ناست وو او په قاعده موږ دوی نه تپوس هم وکړو دوی دا خبره کوي چې یاره موږ دلته چکر ته راغلي یو. آیا دا عذاب چې کم دی دوی لپاره خو نه دی خدا خان د دوی مور پلار لپاره چې کم دی یو عذاب دی نو کم از کم د مور پلار ته هم پکار دی چې یاره خپل یو چې کله یو بچي د خپل چې موټر سایکل اخلي نو کم از کم دومره احتیاط دی کوي که دا موټر سایکل دې ته زه اخلم دا نقصان دی که د دې چې کم دی فایده ډېر ده که نقصان ډېر دی. ایگزیکټلی هم دا خبره ده بل دا خبره سوچ باندې وکړو چې یاره زه یو مور پلار دی هغه وایي چې یاره زه سپیسیلیټي ورکوم د خپل زوی دپاره خو دا نه که نه چې لکه اوس ته وایې سیګرټ ګوره انسان دپاره مضر دی داسې هم دا شی هم دی چې نقصان دی دې کې چې کوم دی دې کې یو سایډ ته خو فایده دی چې ته وایې یاره دی به زر ځي یا به سکول ته ځي یا به دغه ته ځي خو دا لیک چې کوم دی د ذهن ګریپ دونه نه دی چې دا ګاډی سپیډ کې دی دې کنټرول کې هغه هم پرېږده مخامخ نه موټر را روان دی په هغه وروختو خپل ځان خو د دغه ته خو د سپیډ هغه سزا میلو شوه هغه ته څه مسله وه هغه ته نقصان میلو شو هغه یې ځان سره هسې دغه کو نو زما یې والدینو ته هم دا خواست دی چې موټر سایکل استعمال چې څونه زیات کمېدی شي هغه وشي. بل دا دی چې مشران کسان چې هغه د دې په سپیډ باندې هم پوهېږي چې یاره سپیډ په والو څه نتیجې دي څه دغه دي نو هغسې پراپرلی استعمال شي نو دغه به ښي او زیات تر ستاسو د چینل په وساطت باندې نور نیوز والو لپاره خواست کوم چې راشي دې ته کوریج ورکوي چې هغه والدین چې هغه د دوی د زامنو بهر راوتو د دې اکټیویټیز نه خبر نه دي چې هغه باخبره شي او هغه آینده دپاره خپل زامن د کورونو لپاره ریسټرینټ کړي. میاں صاحب د یو جهان مننه عزتمنو ماشاءالله جی میاں افتخار اډوکیټر د خاص کل دی جی د نوخار د خلکو ته چې کم خلک د موټر سایکل باندې ون ویلینګ کوي که خیر آباد نه راځي که کوړي نه راځي که پیر سباق نه راځي که کندنو نه راځي که خټکې نه راځي یو ډیر ښکلی جی دوی ته یو میسج ورکو چې کم از کم هغه مور پلار ته موږ دا میسج ورکوو چې کم از کم تاسو چې کله د بچي ته موټر سایکل والي نو کم از کم دومره تاسو خیال کوئ که دا موټر سایکل دوی ته فایدهمند نه دی بلکې دوی ته جی نقصان دی جی. ډېره جی مننه ستاسو افتخار خان د یو جهان جی مننه ستاسو ډېره جی مهرباني. دلته جی مونږ سره اسماعیل خان چې تعلق جی نوخار د کندورو په علاقه باندې دی زه به دا ووایم چې د نشه جی یو ډېر غټ لعنت دی او که تاسو جی وګورئ زموږ چې کم څومره کم جی ینګ الکان دي په دې صرف هغه جی کم دی په د نشه کې دی وخت چې کم دی هغه ډوب شوي دي دې وخت کې جی موږ اسماعیل خان سره به خبره کوو د کندورو په حواله باندې که د منشیات کم شوي دي یا کیږي لګیا دي یا څومره پکې فرق راغلی دی اسماعیل خان سره به جی خبره کوو. اسماعیل خان د یو جهان جی مننه خوشحاله اوسئ. اسماعیل خان خامخا جی ستاسو تعلق جی کندورو سره دی ماشاءالله او دا راته وایي چې د کندورو که تاسو وګورئ په دې وخت کې جی دلته څه وخت کې د منشیاتو جی یو ډېر غټ یو کاروبار نو آیا دا کاروبار جی ختم شوی دی کیږي لګیا دي دې کې څومره کمې راغلی دی د دې خو لغوندې وضاحت وکړئ. جی بسم الله الرحمن الرحیم. دورانی صاحب تاسو ډېره مننه کوم شکریه چې تاسو راغلی. اصل کې جی تاسو وی منشیات نو دې کې جی چې کوم آیستی موجوده دا یو ناسور دی جی د معاشرې لپاره او دا ښه خبره نه ده او زمونږ لا تعداده چې کوم ینګ کل دی نو هغه ینګ جنریشن هم په دې آیسو په نشه کې دي جی مبتلا دي جی. وجه دا ده جی چې بس دا علاقه ده او دغه جغ ځای کنډرې دی بس راشي او راوالي بالکل زمونږ په علاقه کې چې کومه دنده چالو ده
کم چرس کم آیس چې خرڅیږي نو لا تعداد چالو ده جی لکه د چرس او د پوډر په شان پکې جی کیږي او پکې جی چالو ده چرس پوډر چې کم دی آیس ډیر بھرپور طریقې سره خرڅیږي ډي پی او صاحب اسماعیل خان زه به دا نه ویم جی زه به دا خبره کوم کسکلو والا زه یم چې دومره ګناهګار نه دی څومره چې خرڅولو والا ګناهګار دی اصل کې جی خبره داسې ده سکلو والا چې کله دا نوي دی پریشانی چې موږ دا کم زیلو اوس که یو سړی دغلته کباړ هم راټول کیږي او د 300 روپیو کې نو دغه کنډري دی او راشي دغلته نه راولي اسماعیل خان زه یو پولیس والی ما ته ونیولې چرسو کې ما آیس کې ونیولې ما په ته ما سره په دې وجه باندې تو ونیولې که تاسو کې زه به تا نه تپوس کوم چې دا شی ته کم دي نه راوړې بالکل د دې خبر جی لغونې خبرې اصل کې جی چې زه پولیس والی ما او زه یو آیس والا ونیسم نو بالکل جی ګنهګار خو هغه هم دی چې هغه سکلو والا دی ټیک شو هغه خو جی دی خو هغه کم دي نه راوړي موږ دا خبره کوو جی بالکل اصل کې خبره داسې ما ده ته چې یو شی نه میلاویږي خو زه به نس کم که نه او چې میلاویږي نو زه به خامخا کم د دې کنډرو ته جی داسې سچوګان هم راغلي داسې ډي پی او صاحبان هم راغلي جی چې راغلي سرچ اپریشن هم کړی دی او دې کې نیول هم کړي دي جی موږ یې شکریا هم ادا کوو خو مین سړی چې کوم دي جی ډیلران دي چې کم زموږ په کنډرو کې دي جی نو ډیر جوختي او دا نوخار دي دغه کنډري دي جی او دی راځي او چې کوم سکلو وای دي ډیر په صحیح طریقې سره الي وړي نو اصل کې پولیس راځي موږ دا غي نه دغه نه ګیله نه کوو ای خو نیولم کوي جی ای لا تعداد فرچیم کې لګیا دي خو چې کم خلک دي کم عوام دي زموږ د کلینو هغه کمپرمایز نه ډیر ښکلی جی یو میسج ورکو دی پبلک ته او اسماعیل خان جی دام خبر وکړو چې کم از کم د خلکو ته پکار دی د پولیس سره یو ډیر جی تاسو لاس وکړئ زه خاص کل جی خپل د نوخار ډسټرکټ پولیس افیسر ډي پی او صاحب د نوشهره کلا چې کم دی ډي اس پی صاحب د نوشهره کلا چې کم دی ایس ایچ او صاحب هغه ته موږ جی دا ریکویسټ تاسو کوو او کم از کم تاسو جی د شپې وځئ تاسو ناکبندي کوئ تاسو لغوندې ګورئ او خاص کر څنګه چې اسماعیل خان دا خبر وکړو چې د کنډرو کې یو داسې چرس آیس چرس پوډر داسې خرڅیږي څنګه چې پاپړ خرڅیږي زه یو بل یو میسج ورکوم هغه مور پلار ته چې کم از کم د هغه بچی چې کله کور ته راځي شپې هغه لاس کې د چرسو سرګټي هغه لاس کې چې کم دی 1 लाख روپۍ گاړي دي هغه لاس کې چې کم دی په 60,000 روپۍ موبایل دی نو دا هغه مور پلار ته د غرونو ته دا سوال جواب کوم چې تاسو خپل د بچی ته تاسو کوي چې بچی ته خو کار روزګار نه کې خو دا سيزونه تاسو سره کم دي نه راغل زه بیا مې وزل ویم د نشه منشیات دا جی یو ډیر غټ لعنت دی اسماعیل خان خبره خو جی کما خام پورې کوم نه ختمېږي ډیر جی مننه خوشاله اوسئ ماشاءالله تاسو یو خو خپل میسج تاسو جی شیر کو جی ډیر جی مهرباني الله دې تاسو جی عزت وکړي خوشاله اوسئ